لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. قد وصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قيل: من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يرون الأحاديث ويعلمون الناس. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد من الله على الطالب السعيد أيمن شاه بن سعد إرشا وعلى أصدقائي لقراءة أحاديث خاتم النبيين على الشيخ المكرم المحدث الجليل فضيلة الشيخ عطاء الرحمن حفظه الله تعالى. قال: حدثنا المحدث الكبير مولانا عبد الحق الأكوروي مؤسس الجامعة الحقانية وشيخ الحديث بها. قال: حدثنا شيخ العرب والعجم مولانا حسين أحمد المدني. قال: حدثنا الشيخ الهند محمود الدهر محمود الحسن الدعبندي. قال: حدثنا قاسم العلوم والخيرات العلامة قاسم النانوتوي، والشيخ بقية السلف وحجة الخلف رشيد أحمد الجنجوهي. قال: حدثنا العارف بالله الشاه عبد الغني المجددي. قال: حدثنا الشيخ الشاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي عن جده العارف بالله الشاه عبد العزيز الدهلوي. قال: أخبرنا والدي مسند الهند إمام الأئمة الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي. قال: حدثنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي. قال: حدثنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي. قال: حدثنا الشيخ أحمد القشاشي. قال: حدثنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشاوي. قال: حدثنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي. قال: حدثنا شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري. قال: حدثنا حافظ الدنيا أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني. قال: حدثنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي. قال: حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب. قال: حدثنا الشيخ سراج الحسين بن المبارك الزبيدي. قال: حدثنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي. قال: حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي. قال: حدثنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي. قال: حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري. قال: حدثنا الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث رأس المحدثين في القديم والحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، ومتعنا بفيوضهم وعلومهم آمين. قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف شوق سروي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم فاضلانو او عوام ورونو، تاسو د قاری صاحب نه زموږ سند واورېدو. زموږ سند پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی دی. الحمدلله موږ په دې باندې فخر کوو چې زموږ کوم کتابونه دي دا ټول پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی دي. په دې کې بدعات نشته دی، دا نه جوړ شوي خبرې نشته. او په دغه سلسله کې الله په دې آخر وخت کې موږ هم حسابوي چې دا یو زنځیر دی، یو کړۍ ده او دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته رسېدلې ده او دغه زموږ وسیله ده د نجات دپاره چې دغه کړۍ به موږ نیولي. انشاءالله په دې کړۍ باندې موږ ته نجات میلاویږي. محترمو، دا د امام بخاري رحمت الله علیه آخري کتاب دی ونزع الموازین القسط، او د وزن خبره پکې کړې ده چې قیامت په ورځ باندې به اعمال تللی شي. یو څو خبرو ته غوږ کېدی. یو د امام بخاري د زندګۍ بعضې حالات، دویم د کتاب بعضې حالات، دریم د دې باب غرض او مقصد، او څلورم د مخکې باب سره ربط، او پنځم د کتاب توحید سره ربط، شپږم د دې الفاظ وضاحت، اومه خبره د سند په باره کې، اتمه خبره متن د حدیث، نهمه خبره د وزن د اعمالو چې د اعمالو وزن بکیږي، لسمه خبره هغه امام بخاري دا حدیث په آخر کې ولې راوړو. محترمو، د امام د بخاري رحمت الله علیه د زندګۍ حالات تاسو ته ابتدا کې ما تفصیلا ویلیو. ساجبه حالات دي د هغه د زندګۍ. ماشوموالی کې یتیم شو، پلار یې وفات شو. دا دوه ورونو، یو محمد او یو احمد، او بیا په دې باندې څه بیماري راغله. ماشوموالی کې دا ړوند شو. مور بیبي به سوالونه کول الله ته، الله زما دې بچي ته نظر واپس کی. یو ځل مور بیبي ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولیدو. ابراهیم علیه السلام له خوشخبری ورکړه، الله پاک ستا بچی ته نظر واپس کو، ستا دعاګانې الله قبول کړي. امام بخاري رحمت الله علیه چې د خوب را پاسېدو، الله ته نظر واپس کړیو. عزتمندو امام بخاري ته الله ډېر لوی مقام ورکړیو، او د هر مقام حاصلولو دپاره څه ظاهري اسباب وي. کتابونه فرمایي چې د دې ظاهري درې اسباب وو. یو د مور دعا او تربیت، او دویم حلال خوراک. ځکه والد محترمي مالدار او وصیت یې کړی و چې زما په دې مال کې 1 روپۍ حرامه نشته، زما دا پیسې به ټول د بچو په تربیت لګي. دریم د امام بخاري رحمت الله علیه ذاتی کردار. دغه وجه ده چې الله له دومره لوی مقام ورکړی دی، خو دنیا والو سره هیڅ قدر چې د هغه وخت کې نه و. کله چې د دنیا نه لاړو
بیا خلکو ته د هغه قدر معلوم شو چې د هغه د قبر نه خوشبوی روانه شوه او په دغه شپه باندې یو عالم دی حکیم عبدالواقد رحمت الله علیه او ما پیغمبر علیه السلام ولیدو په خوب کې یو ځای کې ولاړ دی او انتظار کوي ما ته نه تپوس وکړو اے د الله رسوله د چا په انتظار یې وی فرمایل محمد ابن اسماعیل البخاری را روان دی د هغه په انتظار کې ولاړ یم نو د الله په نظر کې دومره لوی عزت او اکرام او اهل دنیا په نظر کې دا چې پریشان دی چې کوم خوا لاړ شم دعا کوي د اختر شپه دا وړوکی اختر دی سبا به د اختر مونځ کېږي ډېر پریشان دی دعا کوي الله دنیا را باندې تنګه ده ځای مې نشته دی په آخرت مې ښایسته یي الله ما ته وفات مغه دعا وه الله ته پته وه چې دا دعا د زړه نه ده کومه دعا د زړه نه الله یې قبلوي هغه الله فوراً بدن باندې خوله شروع شوه او د روح نه روح پرواز وکړو د بدن نه د واړه اختر شپه وه تاسو ویلی دي د اذان صحابي چې د اذان باره کې خوب لیدلی و حاج پټي کې کار کوي زمیندار دی او نبی علیہ السلام نه خبر شو چې پیغمبر علیہ السلام د دنیا نه لاړ سترګې پټي او کینی دعا کې چې الله دا سترګې مې خوښې وي چې په دې باندې ما د الله رسول ته کتل د الله رسول د دنیا نه لاړ زما د سترګې نه دي پکار الا ماړون کې چون کې د زړه आवाज وو هغه وخت سره اړون شو چې سترګو نه لاس لرې کو هغه اړوندو د هغه دومره عشق و محبت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره نو امام بخاری رحمت الله علیه دعا وکړه چې الله زمکه را باندې تنګه ده الله کا آخرت میں خستئی ترا ناراضی نو ما د دې دنیا نه واخلې با صورت حالات ډېر اوږد دي دا مختصر او دو خبرې دویمه د دې کتاب باره کې دا کتاب امام بخاری رحمت الله علیه په 14 کاله کې لیکلی دی او حدیث به لیکو د هغې دپاره چارهدام 2 رکعته مونځ کړی دی او ډېر په اهتمام سره دا کتاب لیکلی دی دعا استخاره کړې ده 90,000 شاګردانو ته دا کتاب ویلی و او عزتمندو مختلفو ځایونو کې چې د هغه ویلی و په یو ځای کې نه و مختلفو ځایونو کې هغه زمانه کې خو چاپ نو خلکو به لاسونو ګوتو باندې لیکل کول 19 نسخې په هغه زمانه کې تیاری شوې وي زمونږ دا نسخه محمد ابن یوسف الفربری رحمت الله علیه دا هغه دا نسخه لیکلې ده 3 ځلې دا کتاب خپل بل استاد ته ویلی و یعنې 3 ځلې د هغه نه دا کتاب چې دی هغه ویلی و او یو نسخه به کې یو ښځې هم لیکلې ده د هغې نوم دی کریمه بنت احمد هغه زمانه کې ټوله بخاري دا اوله تر اخره پورې دی دا لیکلی وه 1000 اساتذو نے سبق ویلی و مختلفو ځایونو کې مختلفو علاقو کې 290 استادان دا په بخاري کې ذکر دي 290 استادان دا په بخاري کې ذکر دي درېمه خبره د دې باب مقصد الله فرمایي ونضع الموازین زبا ودرما د قیامت په ورځ باندې د عدل او د انصاف تلې اعمال به تللی شي چونکې امام بخاری کتاب توحید کې د الله صفات بیانول اور دې په فرق او ضالو باندې کوو هغه فرق او ضالو کې یو ډله داسې هم واچوي به عقل ته ترجیح ورکوله په شریعت چې عقل مقدم دی عقل مخکې دی
شریعت رستو دی د دې وجه نه هغوی به وزن د عمل نه منو. امام بخاري وایي نه ونزع الموازین، الله فرمایي وزن د عمل به کېږي کته ستا عقل یې مني او که نه مني. دې کې دې خبرې ته اشاره ده مسلمان به حیثیت مسلمان د هغه به دا عقیده وي چې الله څه ویلي دي هغه زه منمه که زما دماغ یې مني او که نه مني. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشادات دی، احکام دی، اوامر دی، هغه زه منمه که زما عقل یې مني او که زما عقل یې نه مني. نن سبا هم ډېر داسې خلک شته دي کم د علماو نه لرې لرې ګرځي، علماو له نږدې نه راځي. که ځینې خبره واوري یاره وي استاد جي یا مولوي صاحب ستا خبره هم صحیح ده خو زما عقل یې نه مني، دا به څنګه کېدی شي؟ بر صورت د انسان عقل دا ډېر محدود دی. نو امام بخاري وایي د الله رسول خبره دا به ته مني که ستا عقل یې مني او که نه مني. دا د دې باب غرض د مخکې باب سره ربط. مخکې باب دی باب قراءة الفاجر، قرآن فاجران هم وایي منافقین هم وایي. تاسو یې ډېر انګریزان مستشرقین قرآن باندې عجیبه عجیبه تحقیقات چې دی هغه کوي او اجر او ثواب به ورته نه میلاویږي. اجر او ثواب هغه چا ته میلاویږي چې ایمان یې پي. نو ایمان ضرور دی، تلاوت چې دی هغه ثواب دی، خو بغیر د ایمانه کته وې تا ته د هغې اجر نه میلاویږي. او کتاب توحید سره مناسبت یو خو آسان مناسبت ته هغه دا دی چې توحید کې بیان د عقایدو دی او دلته بیان د عقیدې دی چې ستا به عقیده چې وزن د عمل دا حق دی. او یو انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یو عجیبه ربط بیان کړی دی، عرب ډېر مشکل دی. هغه دې ته بیان کړی دی چې چونکې آخری کتاب ایک امام بخاری صفات د الله بیانوي. تاسو ته ما ویلو بیا صفات دو قسمه دي، صفات ذات او صفات الاضافت. صفات ذات دا قدیم دي، صفات ذات دا قدیم دي اتفاقا، او کتاب اضافت کې اختلاف دي. امام بخاری دلته ونزعوه د دې نسبت الله پاک ځان ته کړی دی. نو وضع دا د الله صفت شو، حکم صفت شو، صفت اضافی شو. او بیا په هغه باندې ډېر بحث شاه صاحب چې دی هغه کړی دی. هغه داسې دی چې د عوامو مناسب نه دی هغه بحث. لہذا کتاب توحید کې بیان د عقایدو دی او دلته یو عقیده بیانوي چې اعمال به تللی شي. و دې الفاظو ته راشي الله فرمایي ونزع الموازین، موږ به ودرو د عدل او د انصاف تلې. نزعو دا خو جمع متکلم صیغه ده او خپله معنی ده رک نه ایښودل. و تاسو ویلې بعد لغوي معنا یوي معنا مراد یې بلی. دلته به معنا ده نقیمو موږ به ودرو او موازین یې جمع راوړله، جمع د دې وجه نه راوړله چې یا خو به جمع د عظمت دپاره د یو تله به یې خو ډېره غټه تله به یي. بعض علما وایي د هر انسان به ځان له تلی او بعض علما وایي نه د هر عمل به ځان له تلی. دنیا کې موږ ګورو د غنمو د جوارو ځان له تله ده، د سونې او د چاندۍ ځان له تله ده. د قیامت په ورځ باندې به مختلفې تلې الله ودروي. ونضع الموازین القسط، قسط دا صفت دی د موازین. موازین خو جمع ده، قسط مفرد مصدر دی، مصدر لا یثنى ولا یجمع. او حمل د قسط په موازین باندې دا حمل مبالغتن دی. ای ذات القسط لیوم القیامه، ای لحساب یوم القیامه. وان اعمال بنی آدم، او د اولاد آدم چې څومره اعمال دي، وقولهم څومره خبرې دي،
یوزنو یا توزنو دا ټولې به تللی شي اعمال به تللی شي حتی اقوال به هم تللی شي وقال مجاهد رحمت الله علیه امام مجاهد رحمت الله علیه تاسو ویلي دا د ابن عباس رضی الله عنه شاګرد خاصو مجاهد او اکرمه امام بخاری عادت دا دی یو لفظ ذکر شي دا غي مناسب ذکر کوي چونکه کس راغی د کس مناسب قسطاس دی امام مجاهد فرمایي چې قسطاس دا رومي جبه دا عدل ته وي انصاف ته وي او بده کې دې خبره ته اشاره رااله قرآن پاک کې الله د نور او جبو کلمات هم ذکر کړی دي علامہ سیوطی رحمت الله علیه 111 کلمې را جمع کړی دي چې هغه عربي نه دي او بده کې امام بخاری او اهمي مسلې ته اشاره کوي هغه اهمه مسله خو خواب مونږه د معنی او کتاب متول به او تویلی د مختصر معنی نه پس به متول ویلی متول کې دا خبره ډیره تفصیلا ذکر کړې ده چېرې قرآن کې عربی نه علاوه نور کلمات شته او کو نشته الله وی بلسان عربی مبین دا خو ژبه عربي ده نشته پکې او بعض علما وی شته دی امام بخاری دې ته ترجیح ورکوي چې نور الفاظ پکې شته دی ما یو پکې لفظ د قسطاس دی دا رومي ژبه ده عدل او انصاف ته وایي نو دې کې دوه خبرو ته اشاره شو یو دا دی چې قرآن پاک کې نور الفاظ شته دی او دې کې دې ته اشاره ده چې قرآن یوازې د عربو دپاره نه دی عجم عرب پیران او انسانان مشرق نه مغرب جنوب نه شمال تر قیامت پورې د ټولو د هدایت لپاره الله دا کتاب نازل کړی دی یو دې ته اشاره ده دویمه کفارو به ویلي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن د ځانه جوړی نه الله به کې د نورو ژبو الفاظ هم داخل کړلو چېرې دوی ته پته ولګي چې نبی علیه السلام یې د ځانه نه جوړی نو قسطاس دا رومي ژبه د عدل ته وایي قس امام بخاری دلته د صرف مسلو ته اشاره چې دیغه کوي امام بخاری رحمت الله علیه الله عجیب علم ورکړو تاسو ما ویلو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی کتاب التفسیر کی درې اهم مسلې امام بخاری د علم کلام اشاره او ته کړی دا داسې اهم مسلې هغه اهم مسلې په دوه درې ټکو کې چې دغه حل کړی دي دلته وای امام بخاری چې قس فاعل مقصد راغی معنی د عدل ده او اسم فاعل قاصد راغی معنی د ظلم ده او قرآن کې دواړه الله استعمال کړي ان الله يحب المقسطين ان عدل والا د الله خوښ دي وما القاسطون فكانوا لجهنم خطبا ظالمان دا به د جهنم خشا کې مقسط هم استعمال شوی دی قاسط هم استعمال شوی دی یا بعض علما وایي چې نه دا د قسم معنا د عدل خو چې کله باب افعال ته بوځي حمزه د باب افعال د سلب د پار راځي نو سلب العدل الظلم هغه ظلم دی او یو وجه په خاص زمانه کې به موږ یو کتاب ویلی د صرف شافیه به او ته ویلی ایسه خلکو شیرونه ویلی کافیه با شافیه سلم با حسامیه کافیه یاد کا او شافیه دا یاد کا منطق کې سلم یاد کا او اصول کې حسامیه یاد کا باسه د دې علوم ماهر شولې ای کې ویلي دي چې قس په کسره سره د دې معنا د عدل او قص په فتحې سره د دې معنا د ظلم قسط الرجل اذا جار کله څوک ظلم چې دی هغه وکړي نو فتحې سره دا د ظلم په معنا استعمالیږي البته که تاسو باندې څوک اعتراض وکړي سبا د کلي ته لاړ شئ او د نحوی عالم هغه ته وایي چې امام بخاري وایي قس مصدر دی اسم فاعل څه دی مقصد
دا د قیدی د صرف خلاف مقصد اسم فاعل د چا نه دی د مزید نه دی او مصدر د چا نه دی د مجرد نه دی عجیب دا د مصدر د مجرد نه اسم فاعل د مزید نه دی د لاندې نقطې ته جواب کړی دی کتاس کتاب کتلې محذوف الزوائد امام بخاری چې قص ته مصدر ویلې دی دا به حذف الزوائد ویلې دی اصل مصدر د اقصاد یا دا مصدر المصدر دی یا مصدر په معنا لغوي سره دی نو قص مصدر د اسم فاعل مقصد ته مقصد معنا د عدل او که قاصد راشي نو د قاصد معنا د ظلم وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب سند تراشي دا سند دې ته وایي مسلسل بالکوفیین دې کې ټول د کوفی علما امام بخاری راجمع کړي دي